بسم الله الرحمن الرحیم. برای محترم علماء کرامو، کله چې ماشوم د مینګه د مرفوعات او منصوبات او مجرورات نه بحث ختم کو، نو څنګه تاسو ته د دې نه مخکې ما ویلو که نه چې دا ماشوم به مینګه د دې اجرا کې د معرب په ټولو قسمونو کې چلو، یعنې معرب او مبني کې، معرفه نکره کې، مذکر مؤنث کې، واحد تصنیع جمع کې، مرفوع منصوب مجرور کې، چې دا دې وپېژنې او په هر یو ټکي کې به ورسره اجرا کوو. نو چې څنګه موږ به د معرب کې دا اجرا کوو، نو دغه شان به د مبني کې دا اجرا شته دی. په هر مبني کې چې کوم راغلی کو هغه ضمیر دی او په اسم اشاره ده، په موصوله ده، نو په هغې کې دا اجرا شته دی چې دا مذکر دی که مؤنث دی، واحد دی، تثنیه ده، جمع ده، مخاطب دی، غایب دی. او د مرفوع منصوب مجرور په ځای باندې کو د مبني تپوس موږ د ماشوم نه کوو، نو مضموم، مفتوح، مکسور، اصل کې اعراب په د مبني دا دی. خو که د اسانتیا دپاره د ماشوم نه موږ داسې تپوس وکړو چې بچې مرفوع منصوب مجرور کې څه دی، نو دا هم ښه خبره راخیال ده، په دمه دې بیا خوا راولو. نو ګورئ چې د ماشوم نه موږ تپوس کوو، لومړی په ساده ترکیب موږ وکړو. هو الذي خلقکم، هو مبتدا، الذي اسم موصول، خلق فعل، هو ضمیر ولا فاعل. کوم ضمیر منصوب متصل مفعول به، فعل سره خپل فاعل، مفعول به د موصول لپاره صله، موصول سره مبتدا لپاره خبر، مبتدا خبر جمله اسمیه خبریه. دا ساده ترکیب چې دا ډېر زیات لازمي دی، دا به په ماشوم باندې بالکل نه پرېږدئ، تر اخره پورې په ساده ترکیب په ټولو ماشومانو باندې کوم دی دا به کوئ. تر دې نه پس بیا ماشوم سره تاسو په دې طریقې سره اجرا کوئ چې بچې دا هو راته ووایه، دا هو دا معرب دی که مبني. ماشوم به وایي چې دا مبني دی. ښه بچې مبني چې دا بیا کم قسم دی د مبني، نو دی وایي چې ضمیر مرفوع منفصل دی، یعنې ضمیر دی په ترکیب کې څه واقع شوی دی، مبتدا واقع شوی دی. نو بیا به دنه موږ دا تپوس کوو چې کوم ضمایر موږ په ماشوم باندې یاد کړي دي، لکه انا نحن انت انتم انتم انت انتم انتن، هو هما هم هي هما هن. نو په دې کې استاد ته پکار دی ګورئ چې ماشومان کینو او ورته وښیو چې بچې دا د مذکر دپاره، دا د مؤنث دپاره دی. او د هغې نه پس چې کوم دی بیا څه وکړو، بیا د دې اجرا ته چې کوم دی نو راولو. نو ګوره مبني کې به د مبنیاتو اجرا ماشوم سره موږ دا کوو چې بچې دا هو وایه دا مذکر دی او که مؤنث دی، نو دی به وایي چې دا مذکر دی. ښه چې دا مذکر دی نو د دې مؤنث پسې یا نو دی به وایي چې د دې مؤنث به هي وي. بیا چې کوم دی نو دا هما که واحد تصنیع جمع کې څه دی، واحد دی. ښه بچې تثنیه ته جوړ کړه، هما یې تثنیه ده، جمع ته جوړ کړه، هم ته دی چې کوم دی نو جمع راځي. بیا دغه شان دی ورپسې دا مخاطب دپاره دی که نه د غایب دپاره دی. دا هو ضمیر بچې د څه دپاره راځي، نو دی به وایي چې د غایب دپاره راځي. نو تاسو ورته داسې ووایئ چې بچې اوس دې مخاطب جوړ کړه، مخاطب به د دې نه څنګه جوړی، نو د دې هو نه چې کوم دی نو مخاطب به هلته به راځي. دغه شان بیا چې ورته ووایه چې دا یعنی مضموم، مفتوح، مکسور، نو د دې به ورته دا ووایه چې دا بچې په مرفوع منصوب مجرور کې څه دی. نو دی به دې ټایم کې چې کوم دی نو لږ په سوچ کړي چې دا زه څنګه ووایم. خو ده به ورته وایي چې بچې په ترکیب کې څه واقع شوی دی، نو دی به وایي چې ترکیب کې مبتدا واقع شوی دی. چې دا ترکیب کې مبتدا واقع شوی دی، نو ترکیب کې به مبتدا موږ څه واقع کوو، یعنې هغه به څه جوړېده، مرفوع به جوړېده، منصوب به جوړېده، منصوب به جوړېده. په خپل الفاظو کې ماشوم په دې باندې پوهه کول پکار دی چې څنګه د ماشومانو د ذهن لیولې د هغې مطابق هغې سره هغه شانتې خبرې کولو پکار دی. بس په ټوکو ټکالو کې زور زیاتي د یووالي ټکولو د یا رټو د بې ضرورت نشته دی. چې څومره ماشوم سره مفري ماحول کې سبق وکړو او څومره به هغه سره په ګپ شپ کې مرداغه ورغولي شګه ورځي، دومره به هغه ښکلې چې کوم دی نو یادوي. نو ورته ووایي چې بچې تا به دا مبتدا به چې کوم دی نو څه وه، نو دی به وایي چې مبتدا به مرفوع وه، یعنې موږ به په هغې باندې پیش وي یا ضمه به وي. نو دلته کې ورته ووایي چې دا هم مبتدا راغلی نو دا څه دی، دا مرفوع دی. خو دلته کې به دې سره یو ټکي اوس موږ چې کوم دی نو سیوا کو څه چې مرفوع محلا به دې ته موږ وایو. مرفوع محلا به ورته ولې مرفوع به ورته ولې وایو، مرفوع به ورته ځکه وایو چې دا مبتدا راغلی او مبتدا چې کوم دی نو مرفوع وي، یا چې کوم دی نو مضموم ورته موږ وایو. مضموم ورته ولې وایو چې مبتدا راغلی ده، او بیا محلا به ورته ولې وایو، د دا نه مبنیاتو نه راغلي نو دا مبنیات چې څومره دي د دې اعراب به موږ محلي وایو. نو په دې طریقې سره به کوم دی نو څه کوئ، ماشوم سره به دا اجرا کوئ. د دې نه پس به چې کوم دی نو بیا الذي ته راولئ، ورته وایي بچې الذي معرب دی که مبني. ښه دا مبني کوم قسم دی،
هو جدا اسم موصول دی. هو اسم موصول کی بیا وای دا الذی بچنه مذکر دا بار راځي او د مؤنث دا بار راځي. دا د مذکر دا بار راځي. هم مؤنث په تدریسی. نو مؤنث چې کوم دی نو التی وی. دا شان بیا ورته وایا چې دا واحد تسنیه جمع کې دا سری. دا واحد دی. هر تسنیه به سی او جمع به سی. نو اللذان او الذین. دا شان ورته وای چې مخاطب مرفوع منصوب مجرور کې دا سری. عمده تاسو کا نو دی وو چې دا سری مبتدا لپاره خبر دی او مبتدا خبر چې کوم دی موږ ویلو چې هغه مرفوع وي نو دا موصول چې دا مبتدا لپاره خبر وکړي شو دا به مرفوع وي خو اعراب په نجاری کې ګنه دلته کې بلې د منصوب په چې د مرفوع محلن وایو نو په دې طریقې سره ماشوم باندې پوهیږي چې د مبنیات څومره اعراب دي دا وسوي دا مرفوع محلن وي دا شان به ور سره د کوم کې اجرا وکړي چې دا کوم بچي مورد کوم مبني دا مبني کوم قسم دی دا ضمیر منصوبي متصل دی ترکیب کې څه واقع شوی دی مفعول به خو وای د مذکر د بار راغلی او د مؤنث د بار راغلی دی د مذکر د بار راغلی دی بچی د مؤنث پرې چې کوم دی سین هغه کون نوي مؤنث به کون نوي خو واحد تسنیه جمع کې سری جمع لري هدا دی چې کوم دی نو تسنیه سوي نو کومه به تسنیه وي او د دې چې کوم دی نو واحد سی نو خلقا کا زبر کا چې کوم دی هغه به سی هغه به واحد وي بیا چې کوم دی نو مخاطب د بار دی او د غایب د بار دی مخاطب د بار دی غایب به سی نو هم نه بدلې چې کوم دی سره راځي هغه غایب راځي په دې طریقې سره ماشوم سره کوم دی اجرا کول دی هغه به وایي کول دی بیا مرفوع منصوب مجرور کې مفعول به دی مفعول به هو منصوب نو دلته کې خدا منصوب نه دی نو موږ وایو چې دا منصوب محلن دی دا مفعول به دی مفعول به چې کوم دی دراغه نه دی مبنیات نه دی د مبنیات اعراب کوم دی موږ سوې چې دا منصوب محلن وي نو دلته کې د کوم دا دغه چې کوم دی اعراب چې کوم دی راسي دا منصوب محلن دی او په دې طریقې سره انا قائم نه کوم دی بیا ورته به زاده ترتیب انا مبتدا قائم خبر مبتدا سره خپل خبر جمله اسمیه خبریه شولا بیا په انا کې